بنی اسرائیلو کې یو کسو عبادت گزارو او الله تعالی ته وی چې مال توفیق راکړه چې زه تا ته 1500 کاله تا ته سجده ولګوم الله تعالی ولا توفیق ورکړو 1500 کاله بعد سجده کې پروت الله سره خوا کې یو چینه د خوږو اوبو جاری کړه د هغې نه به یې وبس کړې او بیا به یې د هغې نه بعد ورسره خوا کې میوجات الله زرغون کړو د هغې نه به یې خوراک کول او بیا به الله ته په سجده باندې پروت و 1500 کاله دی الله ته په سجده کې پروت او د الله نه سوال کړو چې الله تعالی ما ته په سجده کې مرګ راولي نو چې دی دا حالت کې دته هغه سجده کې مرګ راغلو نو دی چا خوب کې ولې چې څه معامله وشوه ځکه دا هغه ټول هغه وخت چې دی په سجده کې الله ته تېر کړو او ډېر عبادت یې کړو د وی چې الله ته مخامخ شو وی الله تعالی وی چې دی په خپل فضل باندې د بخمه وی ما ډکې دغه راله چې د الله فضل څنګه ما هو ټول عمر په الله ته په سجده کې تېر کړی دی نو د الله فضل باندې به د څنګه بخلی شم په کار خدای چې د په عبادت باندې وبخلی شم الله تعالی وی چې دا فرشتو ته ما وی داسې سوال جواب کې ووی پر الله حکم وشو د الله طرف نه چې دی د جهنم خوا کې لږ تېر کړي جهنم خوا ته زه لاړم د هغې بړاس چې په ما باندې راوستم هوچ کړه شوم او ډېر زیات په تندې واغستم چې تندې واغستم نو ما ووی چې ما له اوس اوبه پکار دي فرشتو ووی چې زه خو به دله اوبه درکړم خو هغې هسې داسې دنیا خو نه چې تا ته به هسې اوبه میلاویږي ته موږ له د دې په بدله کې خپل عبادت راکړي ما ورته وی چې زما ټول عبادت والی 1500 کاله ما له اوس یو ګیلاس اوبه راکړي وی چې فرشتو ما له ګیلاس اوبه راکړي او هغې باندې چې دی زما تنده ختمه شو بیا چې الله تعالی ما نه تپوس وکړو نو وی ما سره اوس عبادت ونه او هغې عبادت خو زما ټول په اوبو باندې هغه تلی یو ګیلاس اوبو باندې وی اوس وایه بنده زما تا خو وی چې تا په فضل باندې د څنګه وبخله نو دا زما فضل و ځکه تا ته ما خوږې اوبه د دنیا کې چینه پیدا کړې وه میوجات مې درکړو صحت مې دله درکړو د هغې خو لا ما تا نه تپوس نه دی کړی دا خو ما تا له د هغې طاقت درکړو چې دومره لویه سجده دې ما ته کړو که ما دله دغه نعمتونه اخیستو نو تا ما ته سجده نه شو نو لهذا دې نه معلومه شوه چې د الله تعالی فضل غوښتل پکار دی چې الله نه سوال کوه الله خپل فضل او کرم باندې موږ ته بخښنه وکړي موږ جنت ته الله خپل فضل باندې بوځي زموږ عبادت الله ستا شان مطابق نو لهذا د دعا کې چې دی د الله تعالی نه د الله د فضل سوال کول پکار دی الله موږ نه رضا شي په دې خبرو